نن زه محترمو تاسو ته یوه ناشنا ګناه یادومه چې 99.99% خلکه په دې ګناه کې محترمه دا مبتلا دي. ډېرو هلکانو رابطې وکړلې، ډېرو سړو رابطې وکړلې چې د دې علاج موږ ته وښایه چې موږ شهوت دا راپوره کړي اوس وکړو. دغه رنګې موږ نفس راګیر کړي وو، دغه رنګې موږ بدنظرۍ دا راګیر کړي وو. 2 لک پیرې روزانه توبه وباسو، خو توبه سرته نشو رسولی. دومره موږ باندې شهوت دا غالب شي، دومره بدنظري موږ باندې غالبه شي. د دې لپاره څه علاج راته وښایه. بس یوه وظیفه تاسو ته ښیمه، دا په توجه واورئ. طریقه کار هر څه درته ویډیو کې ښیمه، بس په توجه باندې په دهان باندې واورئ. انشاءالله ګارنټي در کوم بدنظري به ستاسو نه بیا نه کېږي. عذاب چې کوم دی هر څه درته ویمه. محترمو که موږ وګورو په دنیا کې موږ ژوند تېرو، پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم او الله پاک موږ او تاسو لپاره څه حدود دا مقرر کړي دي. سړی چې کله په لار رواني او دوی ښځې وګوري، سړی به لاندې ګوري. ښځې چې کله سړی وګوري نو لاندې به ګوري، یو بل ته به نه ګوري. چې کله یو بل ته د کتلو دا معاملات راله، د خبرې رالي، خبرې اترې رالي، کتل رالل، د دې نه بعد لومبی سټپ محترمه زموږ ګناه دا شوله موږ پردۍ زنانه ته وکتل. او یاد ساته محترمو، دغه کتل د ګناه ده. د قیامت په ورځ باندې به الله پاک په دې سترګو کې سیخان رامنډي. دغه رنګې بیا خبرې کول، نو دغه پردۍ ښځې سره خبرې کول، دا هغې اواز اورېدل دا په زنا کې راځي، غوږونو زنا کې، کتل د سترګو زنا. بیا نن سبا چې هلکه فیسبوک ګوري، یا په یوټیوب باندې پاک شیزونه ګوري، یا په ټیک ټاک باندې ګوري، یا په نور ایپونو باندې ګوري، دا راته ووایه چې څومره فلمونه هلکه ګوري. په دې مرض باندې څومره هلکه راوښتي دي، ډرامو باندې څومره هلکه راوښتي دي، څومره هلکه په فلمونو باندې راوښتي دي، څومره هلکه په ډرامو باندې راوښتي دي. په ګنټو ګنټو باندې هلکانو جنکۍ دا ډرامو ته ناستې وي، فلمونو ته ناستې وي. زموږ ټوله ورځ په ډرامو کې فلمونو کې تېره شي. نو که په دغه ورځ ماسخوتن کې ځان سره حساب وکړو چې کوم طرف ته د تلو قابل یو، نو څه به کوو. نو زه نن تاسو ته محترمو بهترینه وظیفه ښیم، ډېره ناشنا، چې کوم سړی دا وظیفه کوي انشاءالله العزیز بدنظري به نه کوي. او فرمای محترمو یو جمله واورئ او ځان سره یې ولیکئ. جمله واورئ ځان سره یې ولیکئ. د لږې مزې لپاره ګناه مه کوه. مزه به ختمه شي، ګناه به تا سره همیشه وي. تا سره به قبر کې وي، تا سره به حشر کې وي، تا سره به جهنم کې وي. چې کله تا جهنم ته ورکوز کې بیا به درنه راځي. دومره پلید څیز دی. د لږ معمولي مشقت دپاره، مشقت د وجې نیکي مه پرېږده. مشقت به ختم شي، نیکي به تا سره جنت ته پورې ځي. په جمعه کې ته راپاڅه، چارندام په یخو اوبو باندې وکړې، جومات ته راشې. دا تکلیف د مشقت د خدای ته مه ګوره، نیکۍ ته ګوره. نیکي به تا سره قبره پورې ځي. یاد ساتئ محترمو چې موږ کله بدنظري کوو نو د الله او د رسول خبره نه منو، یو عذاب به دا راشي. بل دا چې دا ښځې د بل چا امانت دي، او د بل چا امانت ته کتلو کې یو قسم لا د خیانت کې پکې، نو دا محترمو دا ګناه شوله. دې سره محترمو د سترګو کینسر او دغه رنګې د مغزو کینسر مو ته محترمو دا لګي. ولې د بل چا ښځو ته کتل، شهوت په نظر باندې کتل، یا ډېر ډرامې کتل، ډېر فلمونه کتل، محترمو د مغزو کینسر په دې باندې ریسرچ شوی دی، تحقیقات په دې باندې شوي دي چې کوم سړی داسې شهوت انګیز څیز ګوري، دا مسلې دا به ته ضرور راځي. نو که تاسو دا وایئ چې موږ د شهوت د دې خبرو نه واوړو، موږ بدنظرۍ نه واوړو، نو هغې لپاره یو کار د پرېښودو دی او یو کار د کولو دی. د پرېښودو دا دی چې موږ به داسې مجالسو ته نه ورځو چې هلته کې هلکه شهوت انګیز خبرې کوي،
هلته کې هلکه ډرامې ګوري فلمونه ګوري هلته کې د نامحرمه حوالې سره څوک خبرې کوي یا داسې ځان نه ځای ته به چا سره د نه ځو یاد ساتئ محترم ورسره دویمه خبره د کولو د وظیفه چې کومه ده موږ به روزانه سل پېرې استغفار وایو استغفر الله استغفر الله ورسره به سل پېرې یا حمیدو یا باغثو یا حمیدو یا باغثو روزانه به سل پېرې دا وایو سره به سل پېرې یا سلام وایو یا سلام یا سلام او دغه رنګي مخکې رو سره درې پېرې درود شریف ورسره 21 پېرې دا کلمات وافوض امري الى الله زه خپل کارونه خپل ځان ارس الله ته سپارم چې په دې ترتیب باندې محترم تاسو را وظیفه وکړئ تاسو روزانه سر کوئ چې ما خپل ځان الله پاک ته حواله کړی دی الله پاک نه زه امید ساتم تمه ساتم چې ټوله ورځ به زما په نیکو کې تېرېږي انشاءالله ګارنټي در کوم الله پاک به ستاسو ګناهونه معاف کړي ستاسو جذبې ته به الله پاک وګوري جذبه به قبول کړي تېر شوي ګناهونه به درله معاف کړي هغې توبه وباسئ دا روان د شهوت انګیزو فلمونو نه د ډرامو نه دغه رنګې د ډانس نه دې نه محترمو ځان ساتئ دا پیغام مخکې خلکو سره شیر کړئ الله پاک مو خوشحاله آباد ساته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته